د مضارع معلوم گردان دے یعلی یعلیانی یعلونا، تعلی تعلیانی یعلینا، تعلی تعلیانی تعلونا، تعلینا تعلیانی تعلینا، اعلی نعلی. نو د کومو پنځو صيغو په آخر کې حرف علت دی، یعنی یعلی تعلی تعلی اعلی نعلی. نو په دې کې دوه قوانین جاری شوي دي. دا په اصل کې وو یعلی وو تعلی وو تعلی وو اعلی وو نعلی وو. نو د ټولو نه لومبې په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. د هغې د وجې نه دا وو دا مونږ په یا سره بدل کو. نو یعلیو تعلیو تعلیو اعلیو او نعلیو دا ته جوړ شو. بیا د یرمی ترمی والا قانون د وجې نه د یا دا کومه ضمه چې ده دا مونږ حذف کړه. نو یعلی تعلی تعلی داسې ته جوړ شو. د تثنیې کومې صیغې دي څلور ونه، یعلیانی تعلیانی تعلیانی تعلیانی. نو په دې کې صرف د دعیه والا قانون جاری شوی دی، ځکه چې دا په اصل کې وو یعلیوانی تعلیوانی تعلیوانی تعلیوانی. نو وو متحرک واقع شوی دی د لام کلمې په مقابله کې، او تدینه مخکې حرف باندې کسره ده. نو دغه وو دا په یا سره بدل شوی دی. نو یعلیانی تعلیانی 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 دا ته جوړ شو. د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغه یعلونا دا په اصل کې دی یعلیونا، او تعلونا د جمع مذکر حاضر صيغه په اصل کې دا تعلیونا. د جمع مذکر غایب صيغه اصل له یعلیونا، او د جمع مذکر حاضر د صيغه اصل له تعلیونا. نو په دې کې هم هغه د عیو صورت جوړ شوی دی. نو د هغې د وجې نه د وو د ضمه مونږه لام له ورکړه. نو بیا د دوه واونو په منځ کې التقا د ساکنین وراله. نو یو وو ته حذف شوی دی. نو یعلونا او تعلونا دا ته جوړ شو. کومه د جمع مؤنث غایب صيغه ده او د جمع مؤنث حاضر صيغه ده یعلینا او تعلینا. نو دا په اصل کې وو یعلیونا او تعلیونا، یعلیونا او تعلیونا. نو په دې کې د میعاد قانون د وجې نه دا وو په یا سره بدل شوی دی. نو تدینه یعلینا او تعلینا دا ته جوړ شوی دی. مونږ د دیارلسو صيغو ذکر وکړو. 15 صيغې مونږ یو پیر ذکر کړې، بیا مو څلور د تثنیې ذکر کړې 9 شوي، بیا د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر صيغه نو 11 شوي، او بیا د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر صيغه نو 14 صيغې شوي. چې کومه د واحد مؤنث حاضر صيغه ده تعلینا، نو دا په اصل کې دا تعلیوینا د توکری مینا پشانتی. نو په دې کې د ټولو نه لومبې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. د هغې د وجې نه دا وو په یا سره بدل شوی دی. نو موږ سره جوړ شو تعلیینا تعلیینا. نو بیا پکې د یرمی ترمی قانون د وجې نه د یا نه دا کومه کسره ده دا حذف شوي ده. د دوو یاګانو په منځ کې التقا د ساکنین وراله. نو یوه یا ته حذف شوه. نو تعلینا دا ته جوړ شوی دی. د مضارع مجهول گردان دی یعلا یعلیانی یعلونا، تعلا تعلیانی یعلینا، تعلا تعلیانی تعلونا، تعلینا تعلیانی تعلونا، اعلا نعلا. نو تدینه مخکې په یدعا یدعیانی په گردان کې چې کم قوانین مونږ ذکر کړیو د ثلاث مجرد کې، هغه قوانین دلته هم جاری کیږي. خلاصه دا ده چې د کومو 15 صيغو په آخر کې الف دی، یعنی یعلا تعلا تعلا اعلا نعلا. په دې کې دوه قوانین جاری شوي دي. د ټولو نه لومبې په دې کې د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی. د هغې د وجې نه دا وو دا په یا سره بدل شوی، ځکه چې د دې اصل وو یعلو تعلو تعلو اعلو نعلو، او بیا دغه یا په د قالبا قانون د وجې نه په الف سره بدل شوی ده. نو یعلا تعلا تعلا اعلا او نعلا دا ته جوړ شوي دي. کم څلور د تثنیې صيغې دي او د جمع مؤنث غایب صيغه او د جمع مؤنث حاضر صيغه.
یعنی یعلینا او تعلینا. په دې شپږو وړو صیغو کې صرف د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی، ځکه چې دلته دا کومه یا ده نو په اصل کې دلته وو د تثنیې اصل وو یعلوانی تعلوانی تعلوانی تعلوانی، او جمع مؤنث غایب صیغه وه یعلون، او د جمع مؤنث حاضر صیغه وه تعلون. نو د یدعا تدعا قانون د وجه نه دغه وو په یا سره بدل شوی دی. باقی کومې درې صیغې دي د جمع مذکر غایب صیغه، د جمع مذکر حاضر صیغه یعلون او تعلون، او د واحد مؤنث حاضر صیغه تعلینا. نو په دې کې درې قوانین جاری شوي دي. د ټولو نه لومبی په دې کې د یدعا تدعا والا قانون دا جاری شوی دی، ځکه چې د دې اصل وو یعلوون تعلوون او تعلوین. نو د یدعا تدعا قانون د وجه نه دغه وو په یا سره بدل شوی دی. نو یعلیون تعلیون او تعلیین دا ته جوړ شوی دی. بیا د قلبع قانون د وجه نه دغه یا په الف سره بدل شوی ده. نو یعلاون تعلاون او تعلاین دا ته جوړ شو. نو په دې لومبۍ دوو صیغو کې د الف او د واو په منځ کې التقاء د ساکنینو راغله، نو الف ته حذف شو، او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې د الف او د یا په منځ کې التقاء د ساکنینو راغله، نو الف ته حذف شو. د اسم فاعل گردان دی معلن معلیان معلون معلیه معلیتان معلیات. په معلن کې قوانین مخکې مونږه جاری کړیو، مونږه دا خبره وکړه چې معلن دا په اصل کې دی معلون. د دعیه قانون د وجنه دغه واو دا په یا سره بدل شوی دی، نو معلیون ته جوړ شو. بیا د یرمی ترمی قانون د وجنه د یا نه ضمه حذف شوی ده، نو معلین ته جوړ شو. بیا د التقاء ساکنین د وجنه د یا حذف شو، نو معلین دا ته جوړ شو. کمه د تثنیه صيغه ده معلیانی، او د مؤنث دا ټولې صيغې معلیه معلیتان معلیات. په دې څلور وړو صيغو کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. دا یا په اصل کې وو او وو متحرکو او تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده، نو دغه وو په یا سره بدل شوی دی. پاتې شو یو صيغه معلونه، نو دا په اصل کې دی معلیون معلیون. نو په دې کې هم د عیو صورت جوړ شوی دی، نو دا وو د ضمه دا مونږه لام لا ورکړه، نو بیا د دوه واوونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله، نو یو وو ته حذف شو، نو معلون دا ته جوړ شو. د اسم مفعول گردان دی معلن معلیان معلون معلات معلاتان معلیات. نو معلن اسم مفعول دا په اصل کې وو معلون، د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو په یا سره بدل شوی دی، نو معلیون ته جوړ شو. بیا د قال قانون د وجنه دا یا په الف سره بدل شوی ده، نو معلان ته جوړ شو. بیا د الف او د نون په منځ کې التقاء د ساکنین راغله، یو الف ته حذف شو، نو معلن دا ته جوړ شو. کومه د تثنیه صيغه ده او د جمع مؤنث صيغه چې ده د اخرنۍ یو معلیان او معلیات. دا په اصل کې وو معلوان معلوات، نو د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو په یا سره بدل شوی دی. معلون دا په اصل کې وو معلوون د مکرمون پشانتی، نو د یدعا تدعا قانون د وجنه دا وو دا په یا سره بدل شو، نو معلیون ته جوړ شو. بیا د غیا د قلبع قانون د وجنه په الف سره بدل شو، نو معلاون ته جوړ شو. بیا الف د التقاء ساکنین د وجنه حذف شو، نو معلون دا ته جوړ شو. او معلات معلاتان د کم د واحد مؤنث او د تثنیه مؤنث صيغه ده، نو دا په اصل کې وو معلوتن معلوتان، د مکرمتن او د مکرمتان بشانتی. لومبه د یدعا تدعا قانون د وجنه وو په یا سره بدل شوی دی، او بیا یا په الف سره بدل شوی ده د قالبع قانون د وجنه، نو معلات معلاتان دا ته جوړ شو. نو دا د اسم مفعول گردانو
اوس په صفحه نمبر 285 باندې د لام تاکید بانون تاکید د ثقلی د معلوم او د مجهول او دغه شانتي د لام تاکید بانون تاکید د خفیفي د معلوم او د مجهول ګردان دي. د دې لپاره هغه اصول دي کوم چې مخکې دروسو کې موږ ذکر کړو. خلاصې دا ده چې د کومو 15 صيغو په اخر کې کچره وو د 15 صيغو په اخر کې چې د فعل مضارع د 15 صيغو په اخر کې کچره وو نو دغه وو له بمونګه فتحه ورکو او کچره یا وا دغه یا له بمونګه فتحه ورکو او کچره الفو نو دغه الف دا بمونګه په یا سره بدلو او یا له بیا مونګه فتحه ورکو. کم وصيغې دي د کوم په اخر کې چې نون اعرابي ده دا غینه به نون اعرابي غورځو. بیا د جمع مذکر غایب او جمع مذکر حاضر کوم صيغې دي نو د نون اعرابي د غورځولو سره سره به کچري د دې په اخر کې واو ماده و د نون اعرابي د غورځولو نه ورستو نو چې د ثقلی نون په اخر کې مونږ ولګو یا د خفیفي نون نو دغه واو ماده د به حذف کیږي او کچري واویلینو نو دغه واویلین له مونږ د ضمي حرکت ورکو او کومه د واحد مؤنث حاضر صيغه ده نو که د نون اعرابي د غورځیدلو نه وروسته د دې په اخر کې یایلینو نو دغه یایلین دې له به مونږ د کسرې حرکت ورکو او کچرې یای مده و نو دا یای مده دا به مونږ حذف کو. نو په دغه اصول سره د مونږ به د ثقلي او د خفیفي ګردانونه کو. نو چونکې د مضارع معلوم کم ګردان دی یعلی یعلیانی نو ته دغه 15 صيغو په اخر کې یا راغله یعلی تعلی تعلی اعلی نعلی نو دی له مونږه د فتحې حرکت ورکو نو دا 15 صيغې بشي ليعلين لتعلين لتعلين لاعلين او لنعلين. نو پورا ګردان ذکر کړی دی ليعلين ليعليان ليعلن. نو چونکې دلته د مضارع په اخر کې واو ماده و د نون اعرابي د غورځیدلو نه وروسته یعلو یعلو صورت موږ سره جوړېدو نو واو ماده ته حذف شوې ده ليعلن لتعلين لتعليان ليعلينان لتعلين لتعليان لتعلن دلته هم واو ماده حذف شوې ده او لتعلن کې یای ماده حذف شوې ده لتعليان لتعلينان لأعلين لنعلين. اوس د مجهول ګردان دی ليعلين ليعليان ليعلون لتعلين لتعليان ليعلينان لتعلين لتعليان لتعلون لتعلين لتعليان لتعلينان لأعلين لنعلين. د مضارع مجهول کم ګردانو نو ته دغه 15 صيغو یعنی د واحد مذکر غایب واحد مؤنث غایب واحد مذکر حاضر واحد متکلم او جمع متکلم ته دې په اخر کې چونکې الف نو چې د ثقلی نون یا د خفیفي نون ته دې اخر کې مونږ لګو نو دا الف به مونږ په یا سره بدلو او د یا له به مونږ فتحه ورکو او کم د جمع مذکر غایب صيغه ده او جمع مذکر حاضر صيغه ده چې د نون اعرابي مونږ کله وګرځو نو د مجهول په صيغه کې د واویلین صورت جوړیږي نو دغه واو له به مونږ د ضمي حرکت ورکو او د واحد مؤنث په حاضر په صيغه کې د یایلین صورت جوړیږي لہذا دغه له یا له مونږه کسره ورکو نو دا بالکل واضح دي او ذکر شوی دي. بیا د خفیفي ګردان دی ليعلين ليعلن لتعلين لتعلين لتعلن لتعلن لأعلين لنعلين. دغه اصول دلته هم دي خو صرف ثقيلي په کوم صيغو کې چې الف راغلي دي دا غین د خفیفي صيغې ناراضي. بیا د مجهول ګردان دی ليعلين ليعلون لتعلين لتعلين لتعلون لتعلين لأعلين لنعلين. د لام تاکید بانون تاکید د ثقلی د معلوم او د مجهول دا کم ګردانونه مونږه ذکر کړل د ثقلی هم او د خفیفي هم دغه شانته ګردانونه دا د لام امر او د لاینه د ثقلی او د خفیفي د معلوم او د مجهول ګردانونه هم دي خو فرق بسای په لام امر کې به مونږه د دې لام مفتوح په ځای باندې لام مکسور راوړو او د معلوم د حاضر چې کوم شپږ صيغې دي په دې باندې به مونږه لام امر نه داخلو او په لاینه کې به مونږه د دې لام مفتوح په ځای باندې لاینه راوړو. نور ګردانونه دغه شانتي دي. اوس راځو مونږه د فعل جهد معلوم ګردان لا نو هغه دی لم يعلي لم يعليا لم يعلو لم تعلي لم تعليا لم يعلينا
لم تعلي لم تعليا لم تعلو لم تعلي لم تعليا لم تعلينا لم أعلي أو لم نعلي. دقه شان دي گردان د لام امر هم دی خو د لم په ځای باندې به مونږه لام مکسور راوړو او چې کوم د معلوم د حاضر شپږ صیغې دي په دې باندې به مونږه لام امر نه داخلو. مثلا مونږ به داسې وایو لیعلی لیعلیا لیعلو لتعلی لتعلیا لیعلینا. بیا اخرانۍ دوه صیغې لأعلی او لنعلی او دغه شان دي د لاینه گردان هم دی. بیا د مجهول گردان لم يعلى لم يعليا لم يعلو لم تعلى لم تعليا لم يعلينا لم تعلى لم تعليا لم تعلو لم تعلي لم تعليا لم تعلينا لم اعلى لم نعلى. هم دغه شانتي گردان د لام امر دی خو د لم په ځای باندې به مونږه لام مکسور ولګو او د لاینه هم دی خو د لم په ځای باندې به مونږه لاینه راوړو. او د دې لپاره هم قانون مونږه بار بار ذکر کړی دی چې کله لم یا لام امر یا لاینه دا په مضارع معلوم یا په مجهول باندې داخل شي نو د کومو 15 صيغو په اخر کې پیش دی نو دغه پیش له جزم ورکوي او ناقص او په لبیب کې تدی 15 صيغو په اخر کې حرف علت وي نو دغه حرف علت دا غورځي او د وو صيغو نه دونه اعرابي غورځي او په دوه صيغو کې عمل نه کوي. بیا د فعل نفی معلوم گردان دی او د مجهول گردان دی نو دا هغه مضارع معلوم او د مجهول گردانونه دي کوم چې مخکې مونږ ذکر کړی دي او هغه قوانین پکې هم جاری شوي دي خو صرف په دې په شروع کې لاینه فی راغله. بیا د لن ناسبه گردان دی د معلوم او د مجهول هم نو د معلوم گردان دی لیعلیا لیعلیا لیعلو لن تعلیا لن تعلیا لیعلینا لن تعلیا لن تعلیا لن تعلو لن تعلیا لن تعلیا لن تعلینا لن اعلیا او لن نعلیا. نو کوم 15 صيغو په اخر کې چې یاده نو د نسب ور کړی دی د مضارع د کوم وو صيغو په اخر کې نون اعرابي و دا غینه نون اعرابي غورځولې دی او په دې دوه صيغو کې عمل نه دی کړی. بیا د مجهول گردان دی لیعلا لیعلیا لیعلو لن تعلا لن تعلیا لیعلینا تر د اخره پورې. نو د کوم 15 صيغو په اخر کې چې الف دی نو هغه په خپل حالت کې دي نور د وو صيغو نه نون اعرابي غورځولې دي او په دې دوه صيغو کې عمل نه دی کړی. بیا د امر حاضر معلوم گردان دی اعلی اعلیا اعلو اعلی اعلیا اعلینا. نو دا مونږ جوړ کړی دی د تو اعلی تو اعلیانی تو اعلونا تو اعلینا تو اعلیانی تو اعلینا. د مضارع معلوم د حاضر د شپږ صيغونه اگر چې مونږه الته گردان کړو تعلی تعلیانی تعلونا تعلینا تعلیانی او تعلینا الته پکې مونږه حمزه نه ویلي خو تدې په باره کې مخکې مونږه خبره کړې وه چې کم باب افعال لی نو تدې چې کم د متکلم صيغه ده نو په دې کې بیا دوه حمزې جمع کیږي نو چې کله دوه حمزې جمع شوي نو هغه یوه ترې حذف کیږي د هغې د وجې نه کم پوره باب دی نو په معلوم کې هم او په مجهول کې هم حمزه دا به حذف کیږي. البته کله چې مونږه تدې نه امر حاضر معلوم جوړو نو دا کومه حمزه چې حذف شوي ده نو دغه حمزه دا به واپس راځي. نو تدینه مونږه دا څنګه جوړ کړی دی تا علامت د مضارع ته حذف کو د شپږو وړو صيغونه بیا چونکه حمزه دا متحرک ده نو دا په خپل حالت مونږه پرې خودله او کوم لومبۍ صيغه ده نو تدینه مونږه یا حرف علت وګرځاو نو مونږ سره لومبۍ صيغه شو اعلی تدې نورو څلورو صيغونه مو نون اعرابي غورځولې ده او اخرنۍ صيغه په خپل حالت باندې ده نو مونږ سره گردان شو اعلی اعلیا اعلو اعلی اعلیا اعلینا. البته اوس کله تدینه مونږ د ثقيلې گردان کو نو دا کومه یا غورځېدلې ده نو دغه یا دا به واپس راځي او دغه یا له به مونږه فتحه ورکو. د جمع مذکر په دې صيغه کې چې دا کوم وو دی د ثقيلین نون یا د خفیفین نون مونږ دې سره ولګو نو دغه وو دا به حذف کیږي د واحد مؤنث حاضر د صيغې نه به یا حذف کیږي نو گردان بشي اعلین اعلیان اعلن اعلن اعلیان او اعلینان او د خفیفی بشي اعلین
اعلن او اعلن.